نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پاک باندې مخبره شروع کړې وه او ما وی درته چې اسلام کله خورېدل شروع شو نو د کافرو دشمنی مضبوطه شوه او مخالفتونه یې زیات شروع کړل. یو طرف ته به د نبی علیہ السلام سره دشمنی کوله، هغوی له به تکلیف ورکو، د هغوی صحابو له به تکلیفونه ورکول، او بل طرف ته به جرګې هم کولې. لکه یو جرګې ابو طالب صاحب له راوسته، ابو طالب له جرګه راوسته او د مکې دا غټ غټ کافران لوی لوی مشرکان پکې و، ابو جهل او عتبه او شیبه دا خلک ټول پکې شامل و. جرګه یوه نه وه، درې جرګې یې راوستې وې. نبی علیہ السلام ته ابو طالب سړی ولېږه او پیغمبر علیہ السلام یې راوغوښته. دا ټوله جرګه ورته ناسته وه. ابو طالب په عربو کې مشرم او خلکو به قدر هم کو، او پیغمبر علیہ السلام یې ماشوم هم لوی کړی دی. د بچونه به زیات ته نبی علیہ السلام قدر کو، عزت به کو، او پیغمبر علیہ السلام هم داسې به ورته کتل لکه د خپل پلار په شان دی. جرګې چې څنګه راوستله نو نبی علیہ السلام جرګې سره ودرېد. نو ابو طالب د جرګې مخکې نبی علیہ السلام ته وایي چې دا قوم راغلی دی ورواره، تا سره جوړه کول غواړي. کور په کور دشمني جوړه شوه، قوم په قوم دشمنی جوړه شوه او لوی مسله پیښه ده، قوم د سره جوړه کوي. خو د پیغمبر علیہ السلام مبارک عادت به دا و چې چا به خبره کوله نو هغوی به غږ نه کو تر څو چې به سړي خپله خبره نه وه خلاصه کړې. کاکاجي وایه دوی راغلي دي، دوی وایي که ستا دا ورواره دا خپل څه مسله چیړي او پیسې یې پکاري نو چې څومره پیسې دی وایي موږ وله راغونډه ورکوله. که ښځه غواړي نو په مکه کې د ګوته کېږي چې د چا لور یې خوښوي موږ ورکوو. هغه زمانه کې دا پابندي نه وه چې یوه ښځه او که دوه دي او که درې دي. عربو کې دا څلور ښځې دا پابندي وروسته راغلې ده چې څلورو نه زیاتې ښځې به څوک نه کوي. کومه جینۍ یې خوښوي، د چا لور یې خوښوي، ګوته دې کېږدي. موږ له فخر دی په دې نه، ځکه نبی علیہ السلام خو ډېر ښایسته او ښکلی او د لوی قوم سره یې متعلق او هوښیار هم او قابل هم. نو موږ دا په شرطونو نه ورکوو، موږ دا فخر ګڼو. دا زموږ دپاره لوی عزت دی چې زموږ د یو قوم د یو قبیلې جینۍ په ده باندې واده شي. دې چې کومه خوښوي ګوته دې کېږدي موږ وله ورکوو. که دې مشري د دې کلي غواړي، اوس نه موږ مشر دی. که د علاقې غواړي، د مکې نه بار د نور علاقې، یاره هغې کې به موله موږ وګرځو، کوشش به وکړو او مشري به وله را پیدا کړو. خو نور دې موږ سره جوړه وکړي. پسه جوړه به پسه کوو، جوړه ورسره په داسې طریقه کوو چې موږ د ده دین هم نه چیړو. دې پیشه خپل مونځ یې پیشه کوي دی، دا خپل چې دی کوم عبادتونه وایي دا دې هم کوي، دا په دا پابندي پې نه لګوو. ملګري چې څه کوي ادب کوي، هغې پابندي پې نه لګوو. خو دا یو پابندي به پې لګوو چې زمونږ د دین بد به نه وایي. زمونږ چې کوم نظام دی خپل، دا نظام به نه چیړي، دا زمونږ دین به نه چیړي. باقي دې د خپل منځ او دس عبادت چې د کم خوښي بس اپیشه دې پیشه، مونږ به دې نه چیړو، دې مونږ نه چیړي. ابو طالب چې دا خبرې کله نبی علیہ السلام ته وکړلې نو ابو طالب هم دا خواهش و چې دا جوړه وشي. نو ورته دا ټکي هم پکې ورواره د قوم مقابله نوره ګرانه ده، زم ستړی نشم کولی او تم نشئ کولی، نو دا جوړه بخي. تا دې نه چیړې ته دوی مه چیړه، ته خپل دین چلوه، دوی به خپل دین چلی. د دوی د خدایانو او د دوی د دین بد مه وایه، باقي لږ یو څه خپل کار کوه. نبی علیہ السلام پوه شو چې کاکاجي مې مرانه جوړ لاس اخلي. نو پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک واړه او د سترګو نیوخ کې وبېدی چې په ټول قوم کې خو زما دا تره زما سره ولاړ دی، نور ترونه خو ټول مخالف دي او دا خو مې د پلار په ځای تره دی، نو دیم جوړ مانه مخ اړی. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل وی کاکاجي دا ټول مشران زما د قوم ناستی، زما د دغه ذات باندې قسمی چې زما ساده چا په اختیار کې ده چې ما کوم دین راوړی دوی پکې د دنیا هم عزت دی او د آخرت هم پکې عزت دی.
نقصان پکې څه دی؟ مشري نه غواړم، پیسه نه غواړم، ښځه نه غواړم، دا به زما مشران زه مشري نه کوم، دا زما د قوم مشران دي. او کم دین چې ما له الله را کړی کې دي بهتري ده نه پوهېږي، عرب او عجم به د خلکو تابع شي. حضرت ابوبکر صدیق ته نه کته چې د نبی علیہ السلام ملګری شو، په ټوله دنیا حکومت نه شو، د پیغمبر علیہ السلام نه پس حضرت عمر ته وګوره، حضرت عثمان ته وګوره، حضرت علی ته وګوره رضی الله تعالی عنهم. وی دا داسې دین مې والا راوړی دی چې عرب او عجم ټول به خپو ته لاندې کېږي، ټول به تابع شي، او خیر دی پکې زما دا وی بس کرواره نور خبرې دا پرېږده، قوم بلوه شوي ته مونږ ته نصیحتونه نور مه کوه، خو دا چې مونږ د څه وایو دا ومنه. وی ښه نو خبره واورئ، دا یو لاس کې دا خو لا ښځه او بادشاهي او مال دی، دا را کوي د یو لاس کې راته سپومۍ راښکته کي او په دې بل لاس کې راته نور راښکته کي، نو په هغه ذات مې د قسم چې زما سا د هغه په اختیار کې ده چې دا خپل مقصد به چرې پرېنږدم، نه پرېږدم. سبکم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دينه. ټول دینونه به د اسلام د خپو لاندې راولم، اسلام به غالب کوم، هر دین دا به د اسلام تابع کوم. اسلام چې ما لکم دین الله را کړی دی دا به اوچتوم، باقي دینونه به د اسلام د خپو لاندې اعلالوم، نه پرېږدم نور دینونه، اسلام به غالب کوم. مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو چې په دې مخ د ځمکه د اسلام غلبه راشي او د دین اسلام غلبه راشي. افسوس زموږ راله خو بیا تتر بتر شوه. اوس هم موږ اوسېږو ځان ته وایو مسلمانان، اوسېږو د مسلمان په ملک کې، دعوه د اسلام کو، خو د اسلام په مقابله کې نور قصې خوښې د اسلام هم نه دی خوښ. کم اسلام د پاره او کم دین د پاره چې نبی علیہ السلام قربانۍ کړې دي، کم اسلام د پاره چې هغې هجرت کړی دی، او د کم اسلام د پاره د هغې غاښ مبارک مات شوی دی، او د طایف سفر د طویب چې څومره تکلیفونه تیر شوي دي، دې له نه هغې خو د مانځنې نه منې کوي، خپل مونځ دې کوه، خپل ذکر و اذکار نه منې کوي، خپل ذکر و اذکار دې کوه، خپل صدقې له نه منې کوي، دا خپل دې چلوه، دې نه دې نه منې کوي. مونږ والا به نه چیړې. نبي علیہ السلام وی خامخا به چیړم، اسلام به اوچتوم، نور دینونه به د اسلام د خپو لاندې کوم، نه پرېږدم نور دینونه، خامخا به کوم. او لا قوم پیشه او کار پیشه، او چې مې مرګ مقرر وي د خدای له طرف نه هېڅ پروا مې نشته. او کاکاجي که ته ما سره نشې ودرېدې تانم ګیله نه کوم، خیر ته به د قوم نه مجبورې اوښکې روانې کړې ولاړ. خدای دې هغه اسلام والا نظام زمونږ په دې وطن کې راولي، هغې له مونږ هېڅ کوشش نه کوو. مونږ هم په ازمونو پسې روان یو، دا فلان کې ازم او دا فلان کې ازم او فلان کې ازم. الله وی نه رضیت لکم الاسلام دینا، ما د ژوند د طریقو چې کوم نظام دله خوښ کړی دی هغه اسلام دی. اسلام د زندګۍ د طریق چلېدو نظام یوازې مونځ او دس اسلام نه دی، یوازې ذکر و اذکار نظام نه دی، یوازې زکات نظام نه دی، یوازې اسلامی جامه نظام نه دی. پیغمبر علیہ السلام چې کوم اسلام راوړی دی، رضیت لکم الاسلام دینا، کوم اسلام ادخلوا فی السلم کافه، د نوک نه سره پورې بچی ښځې ټول معاشرتی امور انفرادي زندگی دا ټول به د اسلام لاندې تېرو. الله دې زمونږ په وطن کې د اسلام نظام راولي. کوم د پاره چې رسول الله مبارک محنت کړی دی، دغه له محنت کړی دی، د نورو څیزونو نه خو کافرو نه منې کوه سره جوړه کوله، هر څیز کې ورسره ملګرتیا کوله، پیدا به نه کېږي. لیظهره علی الدین کله، زه به دا دین دا په ټولو دینونو غالب کوم. او هغسې وکړله چې اسلام الله په ټولو دینونو باندې غالب کو، او د حضور پاک د مصلې نه بیا اسلامي فیصلې به کېدلې. دغه مصله وه د حضور پاک، او زناکار ته به ترې رجم میلاوېده، سنګسارېده به، د غل لاس به ترې پرې کېده، او ډاکوله به سزا میلاوېدله. دغه مصله وه. پیغمبر علیہ السلام دې مصلې له هغه طاقت غوښته، هغه خدای بیا حاصل که، محنت وشو الله حاصل که. د مارونو چې داسې مخې ته وکړه نو ابو طالب ورپسې آواز وکړه، پوه شو بچي په شانې لوی کړی دی، وراره وی دې خوا راشه، ته څه وایې چې زه به دنه لاس والمه، هېڅ فکر چې ونه کې د دې ټولو مشرانو د لاس خلاصي، زه به د سره یک تنها ولاړم، زه خپل کار کوه، خپل هېڅ فکر چې ونه کې زه دنه لاس نه اخلم. ما ته خو د پلار نه یتیم پاتې، ما ته خو د خپل نیکه نه د پلار نه عبدالمطلب نه د خپل پلار نه چې ستا نیکو یتیم پاتې، د ستا د پلار نه عبدالله نه ما ته یتیم پاتې، زه تا نشم ضایع کولی، ستا د سترګو اوښ کې کرکڼې نشم لیدلی، هېڅ فکر چې ونه کې.
جرګې درې وشوې. نبی علیہ السلام سره 3 ځله دوی خپل قام غټ غټ واړه خو پرېږده غټ غټ میټینګونه دا کارنر واړه میټینګونه پرېږده وه غټ غټ میټینګونه وشو. خو د پیغمبر علیه السلام هم دقه یو خبره وه اسم نه غواړم قل ما اسألکم علیه اجرا په دې خپل میشن پیسه نه غواړم ان اجر الا علی الله اجر خو د خدای نه غواړم. ښځې او بچي او هر څه خو د الله په لاس کې دي. ناکام شو نو چې دې کې ناکام شو نو بیا یو بله فیصله راوړه بیا رالل زه وی بیا یو بله فیصله را سره وکړه داسې به وکړو یو کال به موږ ستا تابع یو ستا دین به چلو یو کال ته موږ سره ملګرتیا وکړه زموږ د دین تابع شه یو کال زموږ نظام یو کال ستا نظام یو کال ستا اسلام والا نظام او یو کال زموږ نظام. نبی علیہ السلام دا خو سو د دکاندارۍ خبره نه یو کال به دکان ته چلی یو کال به چلو او دا سګړه چلی خو نه دي چې یو کال به ته پیخلې او بل کال به ته زه پیخلم او دا ځمکه خو نه ده چې یو کال ته کر او یو کال زه کرم. دا خو د عقیدې او د ایمان خبره ده. آیت نازل شو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. وی بس پتاو لګی چې تاسو زما مرګرتیا نه کوي او زه خو ستاسو نه کوم. تاسو زما خدای ته شا کړی دا ما ستاسو بوتانو ته شا کړی دا زما خپل او دین ستاسو خپل دین زه بېخموزه چې په دې کارو نه شو چې په جرګو مو نه شو دی خو په یو مونږ ته نه رامایل کېږي نو بس میټینګونه وکړل. وی داسې کار کوو چې بس په دې مسلمانانو باندې تکلیفونه ورکې وهل شروع کې دا کمزوري وهې او جګړې ورسره وکړې او دا غلامان مریان هم وهې. نو چې دا سلسله شروع شوه نو نبی علیہ السلام ته دا پته ولګېده چې حبشه کې یو بادشاه د نجاشي اصحمې نومو هلک ښه سړی دی انصاف مزاج سړی دی. نو صحابو ته یې داسې وکړې چې چاته تکلیف وي نو تاسو له اجازت حبشې ته لاړ شئ. نو 11 سړي او 15 کسان د پیغمبر علیه السلام په حکم او په اجازت حبشې ته لاړ. حبشه د جدې چې دا کبلوی دریاب د جدې سره خوا کې یو طرف ته جده ده د دې دریاب پورې غاړه یو حصه ده هلته حبشه ده لاړل. هغه 11 سړي او 15 ښځې څوک دي د هغې نومونه درته وایم. یو پکې حضرت عثمان رضی الله عنه دی او بیبي موسره ده. حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها دا د پیغمبر علیه السلام مبارکه لور ده هم ورسره شو عثمان او د هغه بیبي. یو پکې ابو حذیفه دی. ابو حذیفه څوک دی؟ دا د مکې د کافرانو چې کوم سردار او عتبه د هغه زوی دی. پلار یې کافر زوی دومره تکلیف کې د پلار به و او قوم به و چې ټینګېدی نشي غریب حبشې ته. حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه د عتبه زوی او د هغه ښځه مو سره وه سهله د ښځې نوم و سهله د سهیل لور. سهیل ځان له لوی کافر دی په هغه وخت کې هغه سره هم ښځه ده. یو بل کس و ابو سلمه به ورته وی او د هغه ښځه وه حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها. دا ام سلمه رضی الله عنها بیا وروسته خدای پاک د پیغمبر علیه السلام نکاح له راوستی ده. ابو سلمه او د هغه ښځه ام سلمه. یو بل یو صحابي دی حضرت عامر ابن ربیعه او هغه سره خپله ښځه وه لیلا یې د ښځې نوم و لیلا بنت ابي حبشه د هغه ښځه ورسره. یو بل صحابي دی حضرت ابو صبره رضی الله تعالی عنه او هغه سره خپله ام کلثوم بنت سهیل د سهیل لور ده. یو بل صحابي دی حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله عنه چې دا د پیغمبر علیه السلام رضاعي ورور و او د مدینې منورې هجرت چې وشو نو لومبې پکې دا غریب وفات شوی هم دی عثمان ابن مزعون. مدینې ته چې هجرت وشو لومبې دی وفات شو او پیغمبر علیه السلام مبارک د ده قبر ته کېناست نو ژړلې او بیا چې قبر یې ولا تیار کا نو نبی علیہ السلام یو صحابي ته ورشه او تیګه راوړه چې په دې سر یې ولا کېدو په دې قبر چې بل په خپل لور پیژنه او تیګه درنه وچانه شو راوچتولې. نو نبی علیہ السلام په خپل پاسید صحابي وی د حضور پاک دا غسپینو لیچو هغه منظر مې اوسم په سترګو کې دی چې لاستونی اوچت کړ او هغه تیګه راواغېسته او په قبر یې ورته کېښوده وی په دې به د خپل لور دا قبر پیژنم. دا غریب هم حبشې ته د هجرت وکړ. یو بل صحابي دی حاتب بن عمر رضی الله عنه. بل دی سهیل بن بیضاء رضی الله عنه. بل دی عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه. بل زبیر بن العوام
رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام دا ترور زوی دے، بل دے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ. دا یول سڑی او دا پینزه خزه دا لاړل او اتفاق تا ګور الله مدد کو چې څنګه حبشه ته چې څنګه دوی د مکې نه اوتل نو د مکې کافرانو ته پته ولګېدله چې دا 1115 کسه خو رانه ووتل. قوم یې ولېږه وی شابه راوینیسئ، زری راولې پات کړو کې راولې په زنځیرونو کې دا رانه تختی کم خوا چې کافر ورپسې و دی مخکې و چې دی جدې ته ورسېدل کشته تیاره ولاړه دا کشوی ولی اوسو کسانو دے پکیو حبشی تتل کشتے نو دی ولی 15 درهم ورکل پا 15 درهم وسره پکاره خبر وکړه او ورو خطل چې کشته روانه شو سمند لاړه دا کافر غاړه ته ورو رسید خو بیا خو کشته روانه شوی و نو دا دقه سي حق دک پاتش دا 14 کسان دا حبشی ته ورسید چې حبشی ته دی لاړل واقعي د حبشی بادشاہ خسړیو نجاشی دی لري امن ورکړ او زه بیغما خپل کار کوي دلته تاسو ته هیڅ کوم غږ نشي کوله. اتفاق ته ګوره یو پراپګاندا خوره شو وې د مکی خلک مسلمانان شوي دي یو غټه پراپګاندا خوره شو نو دی خوشاله شو دی وی چې راځي چې خپل کلی ته خپل وطن ته ځو ځکه خپل وطن پرې خودل خو ګران کار دی زه چې ځو نو دی واپس رالل چې رالل نو خبره درو خطلې و نو بیا روان شو سپکه پاتې شو او سره روان شو نو دې هغوی بیا خدای په دې کې یو حکمت و دی واپس راوستل دی د پاره الله چې د نور مسلمانانو ته د حبشي صفت وکړي او دا کم کمزوري دي په مکه کې چا بېوسه خلک دی بې قومه خلک دی یا د قوم خلک دی خو خپل پلارانو رشته داران یې نه پرېږدي نو چې دا ټول حبشې ته لاړ شي د دوی رالل دي صفتونه وکړل د حبشې چې ډېر نیکون پکې مونږ تېر کړه نو دوی څه پکې واپس شو او څه پاتې شو نو په دویم هجرت کې 18 سړي او 19 ښځې حبشې ته روان شو 18 سړي 19 ښځې وې د هغوی د نومونو لوی فهرست دی نومونه درته ناله 18 کسان او 19 سړي او چې دی څنګه لاړل نو کافرانو څه چل وکړ هغوی وی یاره داسې کار دی چې دا خو د دې ځای نه به یو مسلمانېږي او حبشې ته به ځي هسې نه د حبشې بادشاه ملګري نه شي په بل غم ونړو نو هغوی یو 2 کسان منتخب کړل یو عمرو بن العاص رضی الله عنه دغه وکیلا کافر دی وروسته مسلمانېږي او یو عبدالله ابن ابي ربیعه دا 2 کسان منتخب کړل وی دا سیو که چې تاسو لاړ شئ د حبشې بادشاه ته نجاشي له او تحفې تحایف ځان سره واغېشتل د دنیا نو تاسو به لاړ شئ نو د هغه چې کوم د دربار خلک دي نږدې وزیران او د هغه د پارلیمنټ او د مشورې خلک هغوی له تحفې ورکړي په خپل اعتماد کې والی او بادشاه ته ووایي چې دا خلک دي او دا مونږ ته راواپس که مکې ته نو دا خلک پرې راوشړه دوی لاړل حبشې ته ورسېدل چې دوی ځان سره بلا تحفې او تحایف وړي ځکه ټول قوم مخالف دی قوم پیسې را جمع کړي دي تحفې تحایف د نجاشي بادشاه درباریانو له ورکړل وزیرانو له او سیکرټریانو چې دا کم رشوت خواره دوی له پیسې میسې ورکړي او دوی له تحفې هم ورکړي وی دا واله او مونږ بادشاه سره ملو کې او دا کم خلک چې کم تاسو سره زمونږ د دشمنان راغلي دي دا مونږ ته واپس کړي چې دا مونږ مکې ته بولو هغوی ودرېږه بغیر د بادشاه نه خو دا کار نه کېږي بادشاه نه مشوره لو که د هغه نه بغیر یې درکوو خبر شي مونږ ته څه ضرر نه رسېږي چې بادشاه سره یې مشوره وکړه وی صاحب څه چر پسند راغلي دي د مکې نه او هغوی پسې د مکې یو ډله راغلې ده یو 2 غټ غټ مشران دي هغوی وایي چې دا مونږ له واپس کړو نو صاحب په دې خوښوي نو دا شر پسند نسې دلته مونږ ته شر جوړ نه کړي دا به ورسره واپس کړو نجاشي وی څنګه د ما د اجازت نه بغیر یې واپس کوې راولې 2 ډلې راولې دغه تاسو چې ورته شر پسند وایې دا هم راولې او چې دا څوک ورپسې راغلي دي دا هم راولې زه ورسره یو څو خبرې کوم حضرت جعفر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د تره زوی هم په دې ډله د مسلمانانو کې دی او وایي چې مونږ راغونډ شو نو مونږ رپېدو چې یا خدایه دا به اوس څه کېږي د نجاشي دین خو هم جدا دی زمونږ دین خو هم جدا دی او دا خو دي تحفې تحایف هم راوړي دي او درباریانو له یې ورکړي دي او نجاشي له ځان له تحفې راوړې وې رښتیا هم واپس نه کړي څه به وایو صحابو میټینګ کو چا وې دا ځکه تپوس پر انوس کړي د عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام خو د خدای پیغمبر مونږ منو
او دوی خو ته خدای وای دا نجاشي او دا حبشي والا دا به څه کېږي لوی ازمایش دی فیصله په دې وکړه چې رښتیا به وایو رښتیا وکړه چې څه خیر دی که نه قسم دی که دا په بل څیز کې شته دی په رښتیا وکړه ډېر لوی خیر دی تاسو ته عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د رښتیا قصه نه ده معلومه هغه غلو چې قافله ګیره کړله ټول یې لوټ کړل درته وایي بچې تا سره څه دي وایي ما سره دومره پیسې دي وایي کوم ځای دي وایي دې ځای کې پرتې دي چې ویې کتل وایي خلک پیسې پټوي او ته مونږ ته الوې غلو ته پیسې ښې دا ولې وایي مور راته وایي چې بچې دروغ به نه وی دروغ نه وی ټول غله چې څومره ډاکوانو د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په لاس یې بیعت وکړو د هغه خدای مریدان کړل او ټولې قافلې ته خپل مال واپس کړو رښتیا به وی دروغ به چرېم نه وی دروغ د خدای دشمنی ده دروغ ډېره لویه ګناه کبیري ده الله خفه کول دي بنده خوشحاله او الله خفه کې داسې به چرېم نه کې خدای دې رانه خفه نشي فیصله په دې وکړه چې جعفر ته دا جعفر څوک د حضور پاک د ابو طالب زوی دی مسلمان ویل اشتیا به وایو ډېره ښه ده چې څنګه دا دوه کافران چې کم لیږلي یو دا مخکې تلي دربار کې ناست دي او درباریانو ډېر صفت هم کړی دی او ډېر قدر یې مولا وکړ دی کې دا مسلمانان وردن نه شو دې څنګه وردن نه شو نو دی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د نجاشي دربار ته چې به څوک ته نو سجده به یې ورته کول کافر چې ورلل هغوی ورته سجدې وکړې مسلمانان چې ورلل سلام یې واچو بس درباریانو ورته وایي صاحب موږ درته نه وایو چې دا کبرجن شرپسند دی او مشرکانو کافرانو مو وایي صاحب ودې لیدل ستا د دربار دا قدر دی عزت یې دله داسې وکړه چې څوک راځي تا ته سجده کوي او دوی درته څه دوه درې ټکي وایي سجده یې راته ونه کړه نجاشي غوسه کو نجاشي د مسلمانانو تپوس وکړه وایي دا ما ته هم سجده ولې ونه کړه او دا څه ټکي ما ته وایي وایي صاحب مونږ یو کس دی زمونږ پیغمبر دی هغه مونږ ته دا تعلیم را کړی دی چې کله یو بل سره ملاقات کوي نو یو بل ته به دعا کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او دا تعلیم را کړی دی چې ما سوا د الله نه بل چاته به سجده نه کوي دا مونږ ته خپل پیغمبر ښوولی دی وی صاحب اوشله دا خلکه درباریانو ته وایي وی چپ تاسو نه پوهېږئ صبر وکړئ تحقیق به کوو هغې نه پس به نورې خبرې کوو تحقیق به کوو وی ښه وایه که نه تاسو ولې دلته راغلی دی حبشې ته او دا قوم در پسې راغلی دی مطالبه کوي مانه چې دا مونږ سره کا څنګه راغلی څه چل دی حضرت جعفر ابن ابي طالب پاسېد یو ډېر ښه ښکلی تقریر وکړه د نجاشي په دربار کې او دربار لګېدلې ټول وزیران او امیران او گورنران او دنیا ناسته را او دې پاسېد او دا تقریر یې وکړ وی ای بادشاه مونږ هغه قوم چې مونږ به مردارې خوړلې مونږ به د کاڼو سجدې کولې او چې یو کاڼی به خوښ شو په لاره به تېرېدو اب هم راواغېشته جیب کې به م واچو د هغې سجده به م کوله زوړ به م غورځو او چې کاڼي به نو مونږ به یو شګې را یو ځای کړې چیلی به م ټوله شله او په هغې ته به م سجدې کول او غلاګانې به م کولې او ډاکې به م کولې او قافلې به م لوټلې او زناکانې به م کولې دا زموږ ژوند او په معاشره کې هره بدعملي چې وه ټوله په مونږ کې وه داسې بدعملي چې په دنیا کې داسې نه وه چې مونږ دې نه کړې نه مو مور پیژندله نه مو پلار پیژنده نه مو لوڼه پیژندلې جمدی به م ښخولې اولاد به م جمدی ښخو نو یو هلک مونږ کې خدای را پیدا کړ نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم مونږ یې پلار هم پیژنو مونږ یې نیکه هم پیژنو مونږ یې قوم هم پیژنو مونږ ته ښه معلوم دی او ډېر نیک او صالح مونږ کې او دوی ته هم پته ده دوی هم پیژني هغې هلک مونږ ته ووایي چې الله یو د شریک وله نشته او زه د خدای رسول یم ډاکې به نه کوې غلا به نه کوې د مشر به قدر کوې عزت او احترام به کوې ما سوا د خدای نه بل چاته سجده به نه کوې د خیر او د شر مالک الله دی بل څوک نه دی او که د الله تابعداري مو کړه جنت به در کوي او که د خدای نافرماني مو کړه دوزخ به در کوي لوڼه به جمدی نه ښخوې کنځل به نه کوې او چې کم انسان مونږ به ظالم چې به ظلم وکړه د هغه په ځای به م یو بېګناه سړی راونیوه بېګناه به د بل په ځای نه رانیسې دا خبرې راته وکړې مونږ د هغه ملګري شو او دوی وایي تاسو ولې ملګري شوي
حضرت جعفر ورته بیا یو ټکی وایي، وی صاحب دینه تپوس وکړه دې خلکو نه چې مونږ چېته غلامان یو د دې خلکو، که مونږ د دوی غلامان یو نو بېشکه د دوی نه را تښتېدلي یو نو بیا م وله ورکړه. دوی نه تپوس وکړه مونږ د دوی غلامان یو. نجاشي د هغې نه تپوس وکړه، وی دا هم غلامان دي؟ هغې وی نه نه نه، غلامان خو نه دي، دا خو اصیلان دي او د مکې د قوم مشران دي. وی ښه دویم تپوس دې وکړه که مونږ مرګ کړي مړیم کړي او د دې را باندې وینه پوري نو بیا م وله ورکړه. نجاشي ته تپوس وکړه، وی دوی څه مرګ کړی دی؟ وینه پې ستاسو پورې ده؟ وی نه 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 نه، هېڅ قسمه زمونږ پې وینه نه ده پورې او نه یې مرګ کړی دی. وی ښه درېیم تپوس ته وکړه که مونږ غلا کړې او د دې نه تښتېدلي یو، مال هم ترې راوړي نو بیا م وله ورکړه. نو هغه ته بیا تپوس وکړه لکه څه مال یې ده نه راوړی دی؟ وی نه نه نه، یو روپۍ هم را نه راوړی، یو قیرات هم نه دی راوړی. نو چې هر کله غلامان یې نه یو، مړ هم ته نه دی کړی، مال هم ته نه دی راوړی، عزت ته مولا تاوان نه دی رسولی، نو دی په څه بنیاد مونږ ځان. نجاشي ورته څه وایي؟ حضرت جعفر رضی الله عنه بالکل. حضرت جعفر وایي سوچ مې کو چې قرآن ورته د کم ځای نه وویم، کم ځای نه وویم. وی اتفاقا کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا، دا آیتونه د حضرت زکریا علیه السلام او د یحیی علیه السلام، او بیا دا مې ورته تلاوت کړل. وی چې دا مې تلاوت کړل د نجاشي د سترګو نه د اوښکو قطار روان شو. وإذا سمعوا ما أنزل إليه ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا به. چې کله د قرآن تلاوت دی خلکو ته شروع شي د سترګو نه د اوښکو قطار بیا بهیږي. وی جړل، وی صاحب بس اپوی شو د مکې کافران او درباریان چې نجاشي خو یې نرم که. نو فوراً وی صاحب د عیسی علیه السلام تپوس ته وکړه. مطلب یې دا چې عیسی علیه السلام ته ته خدای وی او دی خو ته د خدای بنده وی، دی کې به راګیر شي. نو هغه ورته وی ستاسو د پیغمبر د عیسی علیه السلام متعلق څه خیال دی؟ حضرت جعفر وی ما ورته ووی چې زمونږ پیغمبر وی چې عیسی علیه السلام د الله بنده او د الله رسول دی، د خدای زوی نه دی. وی وګوره چې که نه ستاسو خدای ته د خدای بنده وی، دا عقیده ده. او درباریان هم غصه شو او وزیران هم غصه شو، ځکه خو عیسایانو زمون خدای ته د خدای بنده وی. نجاشي وی غلی کینه، یو ډکې روچت که، یو معمولی غوندې ډکې روچت که او داسې کړې. وی قسم مې د الله په ذاتي چې دا د عیسی علیه السلام متعلق څه وی، عیسی علیه السلام د دې نه دومره هم زیات نه دی. ټکې ویلي دی او اډر یې وکړو وی چې څومره تحفې تحایف هم ځان سره راوړي دي، وی دا ټوله ته واپس کړې. زه په مخم ښه دا زما میلمانه دي. اوسه پورې عام خلکو اوس د نجاشي بادشاه میلمانه شو، دا مسلمانان لکه میلمنو غوندې به په حبشه کې دي ژوند تېروي. بدو کې ښه شوه او وی زه په رشوت تاسو ما دوکه کوئ. نجاشي وی ما ته دا بادشاهي په رشوت نه ده میله چې دا تره مړ شي خو دېرواره له بیا حکومت ځي، ځکه رواره هوښیار دی او د حکومت خو دله نه دی پکار. نو دې تره پسې رالل، وی داسې کار دی صاحب داسې معلومیږي که ته مړ شو د حکومت دله ځي، دا هلک هوښیار دی. وی څوک هم؟ وی دا ملکه. وی نه د پلار ملک اوس را باندې د غریب دا زوی وجنی. وی خره دې دربار نه وباسه. وی داسې به وکړم. یو سوداګر په لاره روان و هغې راوسته، نو دا نجاشي دې پې په 600 درهمه خرڅ کړ. ویې دې د وطن نه وباسه، دا زمونږ غلام دی. اتفاق ته ګوره، د خدای شان ته ګوره. په هغه شپه هغه تره چې و بادشاه مړ شو. چې مړ شو وزیرانو میټینګ وکړ، وی دا زامن خو ټول لوپران دي، دي له خو بادشاهي نه شو ورکولی، هغه هلک را غوښتل غواړي. نو لاړل هغه سوداګر پسې ګرځېدل، هغه یې را پیدا کړ. نو واپس یې دې راوسته او دې په بادشاهۍ باندې کېناو مفتو کې. نو نجاشي وایي د مکې کافرو ته وی دا بادشاهي ما ته په رشوت نه ده میلاو، ما له خدای را کړې ده، تاسو ما په رشوتونو دوکه کوئ. زه خدای م بیخ د هغه تحفو وباسه، سرمنې ما پسې د مکې نه په تحفو کې راوړي دي، دې سرمنې مرمنې وړی وې او نور څیزونه هغې ورته واپس کړل او خوار او رسوی را رخصت کړل. او دا مسلمانان چې دا کم شپږ اتیا مسلمانان او 18 ښځې دي، دا زما د نن لکه میلمه غوندې بدلتی، زه اوسېږې بېغمه. نو صحابه کرامو خوشحاله. دا صحابه بیا کله رالل، دی چې کله نبی علیہ السلام مبارکه هجرت وکړه د مکې نه مدینې ته، نو دی مدینې ته بیا رالل. هم حضرت جعفر ته پاتې شوی دی، دی رستو راغلی دی. حضرت جعفر سره د یوې ډلې
په هغه وخت واپس شو چې کوم وخت کې خیبر فتح شو، اومه هجري و په هغې کې راغلی دی. او دا باقي صحابه کرام چې کله مدینې ته حضور پاک هجرت وکړ نو دوی مدینې منورې ته راغلل، او چې مدینې ته راتلل عجیبه خبره وه. نجاشي له لاړل، وایي مونږ خو زمونږ پیغمبر خو مدینې ته لاړ، هجرت یې وکړ، مونږ هم ځو مدینې ته، تا له اجازت له راغلي یو. وایي ښه ما له اجازت له راغلی یې؟ وایي یو. وایي لاول خو دلته راشئ ما ته کلمې شهادت ووروئ چې زه مسلمان شم. خدای مسلمان کړ. دې کې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وا، د چا لور د ابو سفیان چې مکه کې لوی سردار دی هم پکې ده، د هغې خاون وفات شو په حبشه کې، هغې تقاضا وکړه وایي ما نبي علیه السلام سره که نکاح وشي نو ښه به نجاشي د خپل ځان نه 1500 روپۍ مهر هغې له ورکړه، او د پیغمبر علیه السلام او د ام حبیبي نکاح یې په حبشه کې وله وتړله، او یو خپل غلام یې ورسره که یو نوکر دی مسلمانانو سره کا، وی ښه په عزت به مدینې ته رسوی، سپیشل کشتۍ والا برابر کړه، بل نوکران یې کړل ورسره لکه یو پروټوکول غوندې شکل کې، او ته به لاړ شې نوکر ته وی، او دا مسلمانان به ښه په اطمینان ورسوی، او بیا به نبي علیه السلام ته زما درخواست وکړي. مسلمانان را ورسېدل، هغه د نجاشي هغه سړی هم را ورسېده، چې را ورسېده وی نجاشي وی چې د الله رسوله زه په تا باندې ایمان ما راوړی، زه مسلمان شوی بالکل، او د الله روی ستانه سوال کوم چې ماله د خدای په دربار کې بخښنه وغواړه. نو نبي علیه السلام وله 3 دعاګانې وکړې چې خدای نجاشي وبخه، الله ته وبخه، الله ته وبخه. او بیا وروستو دا نجاشي چې کله وفات شو د تمنا کړې وه چې زه به د نبي علیه السلام ملاقات له راځم، خو غریب بیا مړ شو، وفات شو، ملاقات نصیب نه شو. نو چې کله وفات شو نو نبي علیه السلام مبارک صحابو ته اعلان وکړه په جومات کې، وایي ستاسو هغه ورور نجاشي وفات شوی دی. وی دا صاحب تاسو ته څه پته ولګېده؟ وی جبریل علیه السلام راغی ما ته الوی، او ما ته جبریل علیه السلام دا مووی چې که جنازه کول غواړې چې درته یې رانږدې کړمه. وی مې چې او بالکل جنازه کول غواړم. نو نبي علیه السلام ځان سره صحابه کرام وویستل د مدینې منورې د جومات نه بار، او وی جبریل علیه السلام په یو وزر د ځمکه واله، وی ما ته نجاشي کټ ښکاري او تاسو یې نه. نو پیغمبر علیه السلام په نجاشي باندې بیا غایبانه جنازه وکړه. غایبانه جنازه را بعض خلک کوي، ورې زمونږ په مذهب کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غایبانه جنازه نشته. هغوی دا وایي دا د نبي علیه السلام په نجاشي غایبانه جنازه کړې ده، لیکن زموږ په یو روایت کې راځي دا غایبانه نه وه، مونږ ته خو غایبانه ښکارېده. نبي علیه السلام وایي ما ته جبریل علیه السلام د ده دا کټ راښکاره که ما لیده تاسو نه لیده. نو گویا کې پیغمبر علیه السلام په حاضر سره جنازه کړې، حاضر مړي باندې. اصحما د دې نجاشي نو نور د حبشې هر بادشاه ته به دوی نجاشي به یې ورته وي، چې دوی کله په دې کې نامراده رالل د مکې دا کافران، او قوم ته یې وایي چې مونږ خو ذلیل را رخصت کړو، او خپلې سرمنې مرمنې هم راته را پشا کړې، او تحفې تحایف هم را پشا کړل چې دا هم نه دي پکار. اوس به څه کوو؟ جرګه ناکام د ابو طالب، حبشې نه نامراد رالل، په والو ټکولو په مسلمانانو ستړي شو، چې کم غریبانان مسلمانانو حبشې ته لاړل، چې کم مالدارو او د قوم نه مجبورو هم حبشې ته لاړل. د مکې محکم کافرانو یو بل میټینګ وکړو، وی داسې کوو چې د مسلمانانو خلاف مکمل بایکاټ، بنو هاشم چې کم د نبي علیه السلام قوم دی، مکمل بایکاټ، داسې بایکاټ ورسره کوو. او خیفی بنی کنانه یو ځای د مکې سره خوا کې یو خوړ دی، هلته جمع شو. هلته جمع شو د مارونو لږ تعاون وکړئ ښه، جومات کې زمونږ کار تقریبا انشاءالله رنګ روغن نه بغیر په خلاصېدو دی، ډېر زیات کار هم په جومات کې وکړه، برم پرش واچو، او دا جنګلې منګلې هم تاسو ته پته راولګېدلې، نو زمونږ باندې ډېر قرضدار یو، یو پیسې مول یو بل نه راغشتې دي، یو بل نه موله پیسې راغشتې دي، او هغه مو دا قرضې مرضې خلاصې کړې دي. نو تاسو مهرباني وکړئ، مونږ خو تاسو ته وایي چې بار مونږ چندې نه غواړو، او چې کوم ستاسو څه وس کېږي د خدای د رضا لپاره، نو دا جومات ته لمونځ هم پکې کېږي، او د حفظ درس هم پکې شروع دی، او بره به خصوصا د حفظ درس کېږي. نو لږ غونې تعاون وکړئ. بل زمونږ یو نیت دی جومات ته بل هم دی، مونږ ته د دغه ډېر لوی مسله ده د لوډ سپیکر، چې کله بجلي نه مونږ ته مسله ده. نو جنریټر مونږ له پروس کال چې اغشت دی، خو شور کوي ډېر زیات. اراده مو دا ده چې ډېر یو پی ایس والو هغه ښي په هغه شور هم نه کوي، نو کله چا وس کېږي او پر هغې واغېسته خو ډېر به ښه شي. یو پی ایس چې هغې سره بیټري لګي،
او کنی نو دا مونیت تی وتا نو مهربانیو کې لګیو پټه تعاون پکیو کې ښه. بهر کیف میټنګ یو کا په خیف بنی کنانه کې په د مسلمان خلاف بایکاټ کو نو فیصله په دې وکړه چې نه به سره خبرې کو مسلمانانو سره، بلکې یوازې مسلمانان نه د دوی چې کوم مرګري دي اگر که مسلمانان نه دي هغې سره به هم نه کوو، نه به خبرې کوو، نه به په سلام اچو، نه به جواب اخلو، نه به په شیخ ارسو، نه به د شیخ اخلو. مکمل بایکاټ، دا سوشل بایکاټ چې ورته وایي اشومان شغې موخې سوشل بایکاټ چې ورته وایي دا به کوو. تنګ شو مسلمانان دغه چې په قوم کې د سره څوک خبرې نه کوي. نو د ابو طالب یو دره ده شعب ابي طالب هغې ته مسلمانان منتقل شو او اتفاق ته ګوره چې دوی کله بایکاټ فیصله وکړه یو کاغذ یې ولیکه او په هغه کاغذ د دې کافرانو ټولو مشرانو سردارانو دستخط یې وکړې او د بیت الله په درشل باندې هغه کاغذ ټک واو چې دا زمونږ د مسلمان خلاف فیصله ده او دا هم دلته ټک واله. نو چې چا هغه کاغذ لیکلی و د هغه نوم دغه او دا څه ورته ویل کېږي دغه نوم ځان سره هېر شو هغه چې هغه د عکرمه زوی د پلار نو خو عکرمه دی خو به هر کیف نوم راته نه دی یاد دی وخت کې هغه چې چا خط لیکلی و هغه خدای په لاسو شل کو هغه له خو رب العالمین هغه سزا ورکړه خو مسلمانان تنګ شو نو شعب ابي طالب ته منتقل شو هلته به څه کول نه په چا شیخ خرڅو نه د چا شیخ غشته نه چا خبرې کولې نه څوک ته جواب اخلي. نو دومره تنګ شو مسلمانان دومره چې وی مونږ به د اونو دا پاڼې خوړلې او دا کبلې به م را شکولې په دې به م خپل وخت تېرو. او یو صحابي وی ما باندې خو دومره تکلیف راغی چې یو ځل مې په لاس په ځمکه د شپې تپاو نو سلون غوندې شي باندې مې لاس ولګېده ډېر اوږې وما وی روچت مې کو په خوله مې ور ومنډه او شخوند مې پې وو وی پته راته ونه لګېده چې څه شي او خېټې ته مې څه لاړل. یو بل صحابي وی سرمن مې ومونته سرمن نو یا مې راوړله نو وی او مې سوځوله ایرې مې ته جوړې کړې نو وی هغې ایرې به مې لږې لږې خوړې په هغې مې خپله ګزاره کوله. دا ژوند د صحابو او دا لږ نه دا د سن 7 هجري نه حبشې ته هجرت په 5 هجرې رجب کې زبرګه کې شوی او دا سن 7 هجري وه دا سن 10 هجرې دا هجري نه شه نبوي ځکه هجرت خو وروسته دی حبشې ته هجرت په 5 نبوي شوی او دا 7 نبوي د پیغمبر 7 کالو د نبي علیه السلام 3 کاله د تکلیفونو کې مسلمانان تیر شوي او دا ظالمان به تلله په هغه دره په غاړه کې به ورته ودرېدل نو د مسلمانانو هغه ماشومانو به د لوږې نه چغې والې جړل به نو دوی به پورې خندل داسې ظالمانو ظلم به یې کو. نو پکې هر قسمه خلک وي بعضې پکې ښه خلک وي نو یو کس پکې و پکې خو حکیم ابن حزام د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها د تره زوی دی هغه وی یاره دا خو ډېر لوی ظلم دی دا غوی خپل دین زمونږ دا دونه ظلم ولې په دې مسلمانانو کو او چې د بار نه به قافله راله او سامان به خرڅو نو د مکې کافر به ورته ګورې په دې به نه خرڅوې نو به مسلمانانو به نه خرڅو او که خرڅو به نو دی به ورته وي د دې 10 چنده زیات قیمت ووایه نو دومره قیمت به وي چې به د هغې شتو نو تنګ شو. حکیم ابن حزام یو اوښ را بار کو 3 کاله پې تېر شو اوښ یې بار که د غلې او د خوراک او د وازګو او چې څنګه یې بار که نو روان شو دې درې ته ور روان شو دې کې ابو جهل ولیده وی ښه حکیمه مونږ بایکاټ کړی او ته بایکاټ ماته ته جوړ مسلمان یې تا هم ورسره ملګري کو او هغه اوښ یې د لاسه ونیوه او واپس یې ترې را روان کړ چې دا کار دې وکړه. ابو البختري دیم کافر دی حکیم بن حزام هم کافر دی ابو البختري هغه وی چې یاره دا څه شو ابو جهل ته وی ستا په دې کې څه کار دی وی نه مونږ فیصله کړې ده وی ستا د قوم خلک کوو نو تا به دا فیصله نه کوله دا خو زمونږ تربوران او رشته داران دي نو ځکه دا فیصلې دي کړي په جګړه شو ابو البختري او لینده ورسره و هغې اوچته کړه ابو جهل یې په دا سر و سر یې ولوینې کړ جګړه جوړه شو. هشام ابن عمر دا یو بل کافر و دا هغه هم پکې رشته دار و هغه د شپې یو اوښ د سامان نه ډک او درې ته بوته پټ او دغسې ورشاړه مسلمانانو ته بعضې پکې بس دا یو خدای پاک داسې یو کار جوړول چې دا بعضې خخ صالحان صالح معنا مسلمان نه لکه اخلاقي طور چې کوم ښه خلک و هغې را یوځای شو چې را یوځای شو وی دا فیصله ماته و
دا مسلمانانو سره ظلم دی. اخوا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو طالب ته وی ابو طالبه وی ما ته الله تعالی یو اطلاع را کړې ده. یا څنګه ده؟ وی خدای پاک ما ته د اطلاع رااله چې کم کاغذ دوی لیکلی دی او د بیت الله په دروازه ټکوالی دی نو هغه به نو خوړلی دی، یو د خدای نوم پاتې او باقي به نو خوړلی دی. ورشه کافرانو ته ووایه نو چې هر کله هغه وی نو خوړه او کاغذ ختم شو نو د دوی چیلال ختم شو، د دوی هغه کاغذ د سخطونه ختم شوي دي. ابو طالب راغی د مکې کافرانو ته دا خبر وکړه، دوی خو نه اورېدل، خبرې ورسره نه کولې. هلته بعضې هلکانو نوجوانان او بعضې پکې انصافداره مو، هغې وی نه دا بایکاټ ختمو. فیصله په دې شوه وی هلکه دا دې چې څه وایي ابو طالب دا خبره واورئ، که دا کاغذ واقعي وی نو خوړلي بایکاټ به ختم کو، اکې نه خوړلي نه به یې ختمو. بس مجبوره شو کافران، خپل منځ کې پکې اختلاف جوړ شوی چې کاغذ یې څنګه را خلاص که ویې سپړده نو د الله د نوم نه ما سوا چې څومره حرفونه ټول وی نو خوړلي، بایکاټ ختم شو. دا 3 کاله مسلمانانو په دې دره کې دا بایکاټ د ژوند تیر کړ او د اونو پاڼو په دربو په کبل خپله زندګي تیره کړه. د څه د خاطره؟ د اسلام د خاطره، د دین اسلام د خاطره. د اسلام داسې په اسانه نه دی راغلی. چې کله پیغمبر علیه السلام بیا حجة الوداع وکړ، د حج نه فارغ شو، نو نبی علیه السلام وی داسې به وکړو چې هغه خیف بني کنانه چې کوم دی هغې کې به مونږ لږه دمه کوو. د شکریې د وجې نه صحابه ټول راغونډ کړل، وی یو وخت کې دې ځای کې زمونږ خلاف د بایکاټ فیصله شوې او زمونږ خلاف کاغذ دلته لیکلی شوی دی، اوس خدای هغه علاقه مونږ له راکړه نو مونږ د الله شکریه ادا کوو. نو پیغمبر علیه السلام په هغې کې لږه غوندې دمام کړی و. زمارونو دې دوران کې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ څومره لوی سړی دی، ام مجبوره شو روان شو حبشې ته. وی زه حبشې ته ځم هجرت کوم. چې په لاره روان شو یو کافر دی ابن دغنه په مخه ورغی. ابوبکر څه کې؟ وی بس قوم مې نه پرېږدي، ځم حبشې ته. نه نه ستا غوندې سړی چې ته زمونږ نه بار تللی شي، ته خو ډېر ښه سړی، ته خو د کونډو رونډو خدمت کې، یتیمانانو ښېګړه کې او خلکو سره احسانات کې، راځه تا ته به څوک هم غږ نه کوي، زه دله امن در کوم. ابن دغنه راغی او د مکې په ټولو سردارانو وګرځېد. وی ابوبکر ولې وباسئ حبشې ته یې شړئ؟ ابوبکر خو ډېر ښه سړی دا چې ښه ښه ده نه ټول لاړل، زمونږ په دې قوم کې څه پاتې کېږي؟ کافرانو ورته څه وی؟ وی داسې کار دی ابوبکر مونږ پرېږدو غږ ورته نه کوو. خو ده د کور مخکې ځان له جوماتګۍ جوړ کړی دی او په هغې کې دی لګیا دی هغه خپل سبق وایي قرآن. او حضرت ابوبکر صدیق چې به کله هم د قرآن شریف تلاوت کو جلل به ورسره ډېر نرم دل. نو مونږ یریږو زمونږ ښځې ورته ودرېږي او زمونږ بچي ورته ودرېږي، نو اصله زمونږ ښځې او زمونږ بچي چې ته مسلمانان نشي. نو مونږ دله امن ورکوو ابن دغنه چې تا امن ورکه زمونږ هم امن، خو ته دا مهرباني وکړه پناه مولا ورکړه، ته دې پوه کړه چې دې دا خپل قرآن کور دننه پټ وی. ابن دغنه راغی ابوبکر ته وی ګوره ما دله پناه درکړه، څوک به هم درته غږ نه کوي، خو ته مهرباني کوه دا خپل قرآن او دا مونځ دې کور کوه. وی ډېره ښه ده، اوس دې راوستې یو څو ورځې دننه خپل مونځ کوه، قرآن به پکې لسته، بس ټینګ نه شو بیا بار راووته. د دروازې مخې ته هغه جوماتګي کې به مونځ کو او پس تلاوت د قرآن شریف به پکې کو او جلل به ورسره. څومره د کافرانو ښځې بچي به تېرېدل ورته به ولاړو. نو کافر لاړه لغه ابن دغنه پسې وی تا وله پنۍ ورکړې وه، شرط یې پېښې و. ابوبکر د خپل شرط نه خلاف ورزي کړې ده، خو بیا راوتېرېده دروازې مخکې لګیا دی او هغه خپل قرآن لولي او جاړي ورسره. داسې وکړه چې د خپل شرط ته پابندي پې ولګوو چې دې کور کې دن نه کوي، او که نه کوي نو مونږ یې ښکاره نه پرېږدو، ته دې خپل امان واپس واله. ځکه که مونږ وله ډب ورکوو نو دا ستا بېزتي دی، تا وله امان ورکړی دی، ته ته امان واپس که مونږ پېشه ابوبکر پېشه مونږ یې بار قرآن اورېدو ته نه یو تیار. هغه راغی ابن دغنه ته وګوره تا له خو ما امان در کړی، پنۍ مې در کړه، ما دې ذمواري واخېسته، نو تا د خپل شرط خلاف ورزي وکړه. بار بیا راووتې وی نشم صبرېدی، د خدای قرآن پټ نشم لوستلی، نشم ټینګېدی. وی ښه نو که سر باندې چا بار غذار وکړو نو دا خو زما بېزتي ده، پنۍ ما در کړې ده، ما ته خپل امان واپس که او یا دننه خپل تلاوت کوه. ابن ابوبکر صدیق ورته څه وی؟ وی ما تاله خپل امان واپس در کو، ما له د الله او د رسول پنۍ او امان کافي دی. دا دومره سختې به په دې صحابه کرامو تېرېدلې. بیا چې
د شیب ابي طالب هغه درې نه مسلمانان راووتل، نو بیا د غم کال او عام الحزن ورته وایي، ځکه چې په دغه کال کې ابو طالب وفات شو. پیغمبر علیه السلام سره خو د ډېره مینه کوله، او نبی علیہ السلام عجیبه دا و چې کله مړ کېده نو پیغمبر علیہ السلام وله راغی، او د مکې دا کافران تکې چاپېره ټول تودي. نبی علیہ السلام ورته کاکا جي دا کلمه ووایه، زه پوه شه او خدای پېښه، زه به الله سره نور خبرې کوم، خو ته مهرباني وکړه دا کلمه ووایه. ابو جهل ورته څه وایي؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، وایي د خپل پلار نیکه د دین نه دی اړی. اخیری الفاظ د ابو طالب دو علی ملت عبد، چې بس زه بل دین نه قبلوم، او د هغه خپل هغه نیکه پلار نیکه هغه زور خپل دین قبلوم نه قبلوم، او ساعت یې ووتل، کافر مړ شو. ورته پته ده لقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریة دینا، وی ما ته دا ښه معلومه ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر دین دی. بس ایمان یې نو نبی علیہ السلام څه وی؟ وی هغې پورې بدله د خدای په دربار کې بخښنه غواړم چې تر څو خدای نه یې منع کړي. نو قرآن شریف کې الله آیتونه نازل کړل، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. مسلمان سړی او پیغمبر دا به کافر له بخښنه نه غواړي، کافر خدای نه بخي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کفر او شرک باندې چې کوم سړی مړ شو دا د بخښنه نشته، نور که خدای غواړي وبخي، کفر او شرک خدای نه بخي. 3 ورځې یا 15 ورځې د ابو طالب د وفات ته پس حضرت خدیجه رضی الله عنها وفات شو. هغه د پیغمبر علیه السلام بیبي وه، خو ډېره زیاته خدمتګاره وه، او ډېر لاس به یې کوه نبي علیه السلام ته، تسلی به یې ورکولې. نو پیغمبر علیه السلام په دغه کال ډېر غمجن و. 3 کاله په شیب ابي طالب دره کې، او دغه کال د کاکا وفات او د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات، نو ځکه عم الحزن ورته وایي. نو چې دینه مایوس شو، نو پیغمبر علیه السلام بیا لاړ طائف ته. هغه واقع د طائف انشاءالله ابرته بله جمعه کې ووایو. خو صرف دومره مې د پیغمبر علیه السلام مبارک دا حالات لږ را شروع کړي دي چې تاسو ته دا معلومه شي چې نبی علیه السلام د دې دین دپاره څومره محنت کړی، څومره خوارۍ کړی. دا د دې دین قدر در سره پیدا شي، او د نبی علیه السلام مبارک قدر در سره پیدا شي، چې د دې نه خبر شي، او د خپل ښکلي پیغمبر د حالات او تاریخ نه خبردار شي. جمدې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ هېر نه کړي. څوک چې د خپل مشر تاریخ هېروي دا جمدیني، دا مړ قوم. ملګري دی نن 4 بجې عمرې له روان دی. الله دې په خیر ورسوي، خدای دې په خیر او په خوشحالۍ ورسوي. الله یې د قبول شوي عبادتونو سره واپس راولي، روغ صحت سره. مونږ به ورته دلته دعا کوو، دی به مونږ تالته دعا کوي. دې زما مور بیبي ته دعا دا زمونږ یو واقعي ملګري دی جاوید صاحب، د هغې والده وفات شوې وه په هغه ورځ پېښور کې ومه، یو مریض سره نوم را رسېدلی. نو هغه جاوید صاحب زمونږ ملګری دی، حاجي صاحب، او مور یې وفات شوې ده. الله دې ولې مغفرت نصیب کړي، خدای پاک دې وبخي، او د آخرت لوی خوشحالۍ دې الله نصیب کړي. علي والد صاحب هم زمونږ د جمعې مستقل ملګری، والد صاحب د جمعې په ورځ باندې وفات شوی، منځل یې تیارې کوم، ما ته یاد دی. مور او پلار دې ولې خدای دواړه وبخي، او خدای دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. موبایل فون باندې ګانې او فلمونه موجودي، مونږ سره کېږي، مونږ خو کېږي، دا خو یو دننه شعر دننه دا څه ښکاره څیزونه نه دي چې هغې سره دې مونږ نه کېږي. دا خو په هغه مشین کې دننه څیزونه پراته دي چې ته کله وغواړې راښکاره شي. خو چې دومره د مانځه د مسلو تپوسونه هم کې او معلومیږي دا چې د ګانو او د فلمونو د مانځه سره نه لګي، ځکه خو ته تپوس کې نو لرې کاتې دا څیزونه په موبایل کې مه ساته. د دې یو حاجت دی، الله دې ول حاجت پوره کړي. ابو جهل د حضرت عمر ماما نه ماما نو جدا قوم دا جدا قوم ده. دې موږ زما د مور د شوګر مریض ده، رب العالمین دې ولا شفا ورکړي، خدای پاک دې روح صحت ورکړي، الله دې شفا ورکړي. قرض دې او د کاروبار مثلا د الله دې ولا قرض خلاص کړي، خدای دې ولا کاروبار کې برکت ورکړي. الله دا کوم دوستانو چې دعاګانې غوښتلې دي خدای ته ولا قبول کړي. خدای چې دا چا په رزق کې تنګي وي ته ولا فراخ رزق ورکړي. څوک بیماران دي په دې مجلس کې یا په کورونو کې الله تعالی شفا ورکړي. چاته څه فتنې دي، ټینشنونه، تکلیفونه دي، هغه په خوشحالو بدل کړي. چا یو بل سره بغضونه حسدونه روانې دي، هغه په روغو باندې بدل کړي. الله ته زموږ نه راضي شي، د نبي علیه السلام په نقش قدم هم روان کړي. د هغې مبارک د لاس د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي، او د هغې د جنډې لاندې جنت ته داخل کړي. د هغې پرولې شوي دین الله زموږ ژوند او مرګ نصیب کړي.
خدای د فتنو د دواړو جهانونو په امان کې وساتي. کم دوستان چې د عمرو په اراده روان دي تی په خیر ورسه، په خیر راوستلې کې. چا چې د حج داخلي کړی دی به اورور دي زمونږ د حج داخله کړی دا، هغه تم دوه کې چې خدای پاک ول منظوري راولي. خدای دې مونږ ټول د بیت الله حج لبوت لیکي. الله زمونږ بچی صالحان او نیکان لوي کې تم د غمونو د فتنو نو ساتي. څوک پریشانو کې مبتلي پریشانه ولا په خوشالو بدلې کې. کم دوستان لري لري نه راغلي په یو قدم ولا خدای اجرونه ورکي. الله زمون کور او بار خیر نصیب کې، د کور او بار د شرونو نن په حفاظت کې وساتي. څوک چې زمون د جمعات د خدمت کوي یا د جمعات کې را کار کوي، روزګار کې منډه تړلې وي، یا د جمعات کې د مال د بدن خدمت وکړو، الله تعالی د دوه جهانو اجر ورکي، خیر او برکت ولا ورکي.